عزیزانو خدای گواه ده په دې خبره چې د اجتماع ته ز په یو نیت رازم او هغه نیت دا ده چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډي تمنډي والے چې د شام نه یو ډېر خسته غلام راغله چا اشرفای وړي او چا پوندونه وړاو چا څوړاو چا څو یو بډای خزاوم په دغه مجلس کې روانه و چا ورته وی چې بډای ته څه کوي ودا سي مې اوریدلی چې یو ډېر خسته غلام خرسيږي او داغه خرید لازم وی چې دا الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او داغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي و ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ما شوړه غوندې دراسه و په آرام کې نه واپس شو د تارونو په شوړو تا تاسو ا غلام نه درکړي هغه ورته وی چې بچیا دا ماتم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ماته هغه غلام نه را کوي خو دې ډله کې دې د پاره روان هم چې قیامت کې زوم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت د اجتماع تر اعظم چې حاجی صاحب مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک ما ډېر د نږدې نه لیدل او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغه عشاق په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب زکه چې مونږ هو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ سپ غضب په دې ملک اختیو نو هغه تاسو ګورئ لګیای کنه جی چې شپه او ورځم سم مصیبتونو سره سر دی خدایو جز کې کله کله شرکت په دې نیت کو هغه ورځ یو امي سړیو خبره وکړه خو سډېره مزیدار خبره ما ته وی چې مولوی صاحب تاسو د مليان خو مسالې هم ډېرې کوي او کسی می سي ډېرې کوي خو زمام یو مسله واو وې د قیامت په ورځ به په یو سړی حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي نو چې څنګه ورته حکم واورول شي چې جهنم ته بوځي نو دا سړی به منډه کی چې منډه کینو الله تعالی به وی را واپس کی دا منډه ولې واله چې را واپس کی چې منډه ولې وه ورته به یا الله په دنیا کې مستاد حکم یو فرمان بجا نه دی راوړې ټول عمر مستاد حکم نافرمانی کړې ده نو د اخیری حکم خو دې چې ومنم چې لک په منډه لاړ نو الله تعالی به وی چې زئی جنت ته بوځي تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کے دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کسب جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کرش قیامت کے معاملہ د رحم او د کرم کی رحم او کرم دا مانا چې یوانی کی دی کړي یو په لس یو په وسوا یو په زر یو په لک یو په کروڑ تاسو خیال راغی نو معاملہ د کرم بینو علا بمونږ د جنت تقاضا کو او جنت تبزو او که معاملہ د عدل شروع شوا نو عزیزانو دا سومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو دا غې نه شپږ میاشتې نه جوړي شپږ میاشتې
نو د شپږ میاشتو په مهنت با ته جنت غواړي؟ ته خو شپږ میاشتې نوکري وکړه حلاله، کتا په د شپږو کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې توکا. اسې خو په شپږ میاشتې نه په شپږ ورځې کم بنگلا اغستی شي. څه ټوغکۍ راغی په پاکستان، ټوغکۍ پې ورځ تېرېږي د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي. د دنیا په تماشه چې څوک نازیږي، د دنیا په تماشه چې څوک نازیږي، دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده. لا واحد نظام او واحد بازار د اولیاء دی چې هغې له خزان نشته، هغې له زوال نشته. واحد نظام د اولیاء د بزرگانو. رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آباده، دانا نکه په دنیا باندې غرض. په ساحل کشته د هیچا نه ډوبیږي، که څوک نکه په دریاب باندې غرض. دا احمقان الله والا چې دی داغي بازار همیشه ګرځي. زما عزیزانو، قرآن کریم په ذریعہ د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وحی په درې قسمه ده. یو وحی فطری ده، یو وحی ایجادی ده، او یو وحی عرفانی ده. د وحی درې قسمه. بیا وحی په لغت کې القاء السریع، ډیر زر القاء کې دل سړی تا، دا د وحی لغوي معنی. بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی. اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کو، خبره بیا وګدیږي. وحی کی یو قسم وحی عرفانی دی. وحی عرفانی دی توای چې الله والو ته وقتن فوقتن پزړه کې القا کی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن. هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسید، ورته صاحب خبر واوره، د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وینه ورکو. د حورو باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو وینه ورکو. نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نه غلمانان پکار دی. یو ټکی غواړم، کدی په وس کې وی خورا سره وعده وکا، او کدی په وس کې نه نو په آرام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راو. وې څه خبره؟ وې په خدای مینم، که خدای را ته ځان خی خو مسلمانېږم، کینی والله کې مسلمان شي. اوس امام فخر الدین رازی ډېر کې سوچ کوي چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد ته وایم چې د تزانو خای. نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو، القا را ته وشو چې وایا ورته چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی.
امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان ښیي. هغه ورته لیکلي راته منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلي واغست چې لیکلي واغست چې شپراله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکه او ستا ورته ځانو نه ښوده زه خو دې سړي ته بې وعدې شو. ټوله شپه یې په جړا تېره کړه د سهار کې وله خوب ورغی څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړې وه. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف راځه یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او وعده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدینه زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم. دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله ته کی. تاسو خیال راغی عزیزانو. مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی ډیر لوی سړی د هندوستان ځمکه به داسې خلق پیدا کوي جر. حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ لا یو سړی راغی ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده آسان. سورج پس که زه مړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېري به مې درته لیکلي پاس به پراته وي. تاسو خیال راغی هسې بیا ما زمونږ د عمل عجیبه غوندې دی داسې ځینې بزرګان پکې راپاشي وایي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانه دا زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یهی تاسو زه په تاسو پوهېږم. خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان ګڼم. زه نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستې ده. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدینه تمام گناہونه مې درته معاف کړ. غرغشتو مولانا صاحب هغه سړی اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي دعا راته وکړه. نو دا ګوته یې داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله ما ته الزا په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پې هر څه وی او تا ته به څوک څه نه شي ویلی. نو دعاګانې مې دار چا اغستې ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاه کله فقیر بادشاهي هم د ګدایانو په دعا کې مقام تم سړی د ګدایانو په دعا رسي. نو زه خپله فقیر یم دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي غصه راشي چې دروغ مه وایي دین فروش مه جوړېږئ اسلام فروش مه جوړېږئ د حلال او د حرامو تمیز وکئ. یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه هغې ته نږدې مه ورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلی دي 3 تبلیغه. من را منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان.
بی دینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري پلاسی ونیسا پلاسی نشینی وای په جبا ورته وایا په جبا ور سره نشویلې په زړه کې ور سره قطع تعلق کا مخ په کپن کې مګو ز تاسو ته ایمانی وایم ز خار کې اوسېګم او خار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی هر گند بلا پکی خانان پکی دی نوابان پکی دی زن د چا جنازه کوم داغه سړی جنازه لازم چې پوي شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړی ځان نه جانا کړ ځان نه جانا الګا پلانې مړ دې پلانی خان مړ دې ها دا زید څه او زیاد په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنا نو چې پلانی خان زم اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي التب کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دي ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مم زیاده نورک شخ خپل کار کا مړی لا بنرازه مرازه وادلا بمرازه مرازه مړی ژوندې خو دې ته وای نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانش کته وای چې مړی ژوندې د کلی کل ولیدا نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونش مینا بم خدای د پاره کې مړی بم خدای د پاره کې ژوندې بم خدای د پاره کې چاله بزیم د الله د پاره چاله بنظم د الله د پاره زما په خبره پوه شو زیبم چاله د الله د پاره زمون خار کې هغه ورځ یو خان مړو خیر اوس مونږ په ولاړیو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپیک مت ور واچو الحمدلله رب العالمین څوک چې ګورل ته تبارک الذی شروع کړی دا څوک چې ګوره قران راغسه الکه څه کوي دا څه کوي تبارک الذی تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وای تبارک الذی پیغمبر ویل دي چې تبارک الذی با هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی عرش پود کیږي او په خپل ولولي زما په خبره پوهیږي په خپل ولولي او بیا ودشي نو دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفقې لاندې به نه پری په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره دا چاته خدای ویلی چاته ویلی جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبرا څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نګول نش چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبري ونه منلا په خپل ذات مې دي قسم وی کتاویا کرتم د پاره بخنو غواړي نو پرې به ندما اویا کړ پایت کرسی لوټه دم کو د مړي سپېګمو ته ور واچو د یو په قبر ولاړم خلق आवाज وکړو ول ټول وای چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله ستا مذهب داس اسلام چې دی دا ډکوسلی دی قران ناول دی د پیغمبر حدیث د يهودو ډکوسلی دی دا الفاظ داغه په قبر आवाज شو ول ټول وای چې دا ډېر خسړیو ز پیرا پاسې د مال خبر واوري
خاخ شو ویلیو مالو سی قبر پرانی زی کده پا سلور بولی نو مانا دا گیرا کلک لات پہ ولاری یو دیلان دے پا سلور بول دے خرطمو آئے چی دا ٹول خسڑے با اگا چاہتا وے چی چا دا خسڑی توب کارو نکی پا جوان دے اللہ 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 دا توفیق چی چالا خدای ور کری ایو بزرگ خدای تاوے یا اللہ زمانو چاو دو پا اللہ اللہ ویلو باندے او تا یو رزی منوی چی زمان بندہ زدائے ما نو آواز ورطاو شو چی گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے پخپل ذات قسم کا زمان توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگوے لے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ما چاہ جبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چی دا سی تیری چی پا زندگائی کی دا اللہ ویلو توفیق خدا پاک نہیں ور کرے او سغم مردار شنو سیبا مونگا وائیو چی ٹولو آئے چی دا خسڑے ہو دعا ورطاو کے تاسو اشنگر کے دعا ورطاو کے چی خدا پاکی بیخ بنیادو باسی مونگ سکار دے مونگ رو رہا ما تا سوگراشی ہوئی دوارا تکویم لار لنڈاوا لار لنڈاوا مونگ زان باندے لا پوئی نہیں ہو چی کم گڑنگ کے بپراتی استا تا صدوا گانی لار لنڈاوا ماما دا دعا اہلیت زان کے پیدا کینو علب دعا بل تا دعا کینو اول بدا اللہم اغفر لنا ولہو اللہم اغفر لنا ولہو ولجمیع المومنین والمومنات خدا اول ماو بخی چی تاو بخی نو اہلیت دا دعا خودر کے پیدا شی نو علب تا بل تستا پا کے دعا قبلی گی کر چی تخپلا نہیں بخلے شوہ نو تبا بل سو بخ خفترا خفت کئی کنت بیدار نظم عزیزانو بزرگان اولیاء اللہ دیر لوئی خلق علماء دا دیر لوئی خلق پجون زما دیاد زما ستر گلی دلی مانا دا قبر تپو سکو کی دا قبر معاملے ما پستر گلی دلی دی ما تا خوب آسے خوب گورے ما پستر گولی دلی پستر کو درے سوا کالا پس یو بزرگ پا قبر کے مالی دلے درے سوا کالا پس قبر جوڑے دا او لحد سوریش لاندے ور کشما دا شوئے کڑے خامتا کپانے دے او دمرا دمرا زلفی دی او سپینا گیرے دا سپین دیر او تور کم اگل کارانو تمیوے زماد آلاس اخپد آسی اونی سیز لاس وروڑما ما تا ان کو کی ہوئی چکے دے پکڑ نہ لوے ویدہ مڑے دی اونی نیسی مال کنی وہ میں دیکھوا میرا ڈچوا ہے لاس میں ورننے اس پدے مخ میں والا لاس والو زمون مخ سشید پدے گیرے میں والا لاس والو تابیل ریخم دی پدے ویختوں میں والا لاس والو تابیل ریخم دی کپن باندې میں ورتلا سوالو شوی کڑی خامتا تابویل اس چا دا دوبی نہ روڑے دا او درے سواو پینزل لس کالے اوشو چی مرد او دا ما چلی دلے دا دی ویشت کالے اوشو دا مالی دلی امر خلق زیارت کا پس لمرگا چی بازار وی پا مزار دا درویشانو دا جنت دا باغ گلو نا بدی ہیر شی کدی اولی دو گلزار دا درویشان پارچا چی دا غضب لندہ کی خخا خطا ندرومی گزار دا درویشان
ورشه الپوره په سوات کې تپوسو کوي په الپوره کې د الپوره حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپه شو او داسې خپه شو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهلی سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند پې اور ولګېد دا کرامت و تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما داسې هم لیدلي دي 18 ورځې پسې یو مړی راوویستو مال مه کوئ ګورئ ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړ دا ما لیدو یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې आवाज راووته ده عزیزانو انګریزانو قبر کې دا به کېږي هغې دا هیډ فونونه قبر کې کېښو او تارونه بار راوسته چې بار تارونه راوسته هیډ فون یې غوږونو ته ولګولو مړی خښ کو خلک ته لاړل خو چې اینا د سوال جواب وخت راغی چا چې هیډ فون غوږ ته لګولی و د هغې په غوږ کې داسې اواز راغی چې ټول ځای په ځای هلاک انګریزانو دا کوشش هم کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د ویستو کوشش یې کړی انګریزان ورته هلته ډېرو نور الدین زنګي کیسه وګورئ د علماو نه تپوس وکړئ ورته ډېرو ورسېدو پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغی وی راشي دا یو دوه خبیثان دي وباسي مې درنه چې راغی سړي گرفتار کړه په تاخانه کې ورغی قدمین مبارک د رسول الله سب کړه تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معامله د قال ده او یو معامله د حال ده مونږ په حال پوهیږو په قال لیکن په حال نه پوهیږو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای گر تو سنگ خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شي اهل دل ته بنزدې کیږي نو اعلی به ملغلره کیږي چې اهل دل ته نه نږدې شوی ملغلره کیږي نه دیکھو ګورئ اهل دل بیا د سړی اپریشن کوي مولانا تنویر رحمت الله علیه یو مریدو په کوارټ کې ما تقریر کولو د شپې مې حضرت تنویر رحمت الله علیه نوم واغستو سار هغه زما خوله سب کړه وې تا زما د معشوقې نوم بیګا غسته دي مال قصه صدا ویل ز په لاهور کالج کې پرنسپل د مولانا مریدم خط میں ورولې غلو چې زه ملاقات ته درځم وراته جواب کو چې آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې خبرې به مې څه کول چا کې سعادت اوس دلته یو سړی ما تر غاړې وته نو الکه دا سکه خدای باندې سوچ وکاو داسکه داسه ما خیال دی الله تعالی خو به کړی سوچ کوم اوس اولیاء الله کې کمال دای چې کوم قسم کمه سړی کی وینو داغه علاج دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی براغه جی داسې نسخره ته خای چې په جنت تلاش هغه ته به وکتل حکیم چې دکې دا کمه ده ا کمه به ورته خودو او ورته چې په دې قائم اوس مون سستی بوا د مونږ به ورته زکات سستی بوا زکات به ورته نفل سستی بوا نفل به ورته دغه عادت په حضرت تھانوی کی وې زما عادت داو چې ما خبر ډېرې کو لګیا وہ آ گئے ہو جی صاحب وہ یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وہ کہنا لس ورځې تیرې په لسمه ورځ حضرت سره زه اوسګارو په خانقاه کې
वे जरा पासिदम च हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं। मैंने जो तुम्हें कहा था कि बैठ जाओ, बात नहीं करोगे, निकल जाओ। और मौलाना थानवी चे चाहते हुए निकल जाओ, अब सारे देश रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो, निकल जाओ खानका से। दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा के माते और खान रहा गए वे जी रोजे रहता डॉक्टर वेली चिमनी सा माल वाली वेल तबियत में कमजोर है की माल पासा वेने जी मसले तपस को माल पासा दरता है तबियत ते कमजोर है बस उचत पास हुआ बस सबार आ गए माता हुई था जमा डेरा दगा ओकरा माल बिया निजदे रान शिमा मुंग संग गई गरीब रा गए जीरो जमा तक मा दास लड़जी गिरी मोजे रजुल दी चल जोड़ करे ओ गोट संडारा मौली से रोजम आओ जिस तास रंगम खन दे देर खराबी है ब्याह बस ब्याह बे उन्हीं से खैर दे जिमी की बेन कतर जिमी दा बद जनावर मर सो दा मुर्दार से ब्याह बस चल हाँ वही है कोई तख्त के बनाने में कोई तख्ता पे है नहलाने में कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन कहीं मैयत का सिल रहा है कफन कोई जालिम है और कोई मजलूम कोई आका है और कोई महकूम ईमान इम्तिहानी देवक गट और गरीब दर तरा गए देवक के स्ताद ईमान इम्तिहान तासु ख्याल रहा सोच को देवक के ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तल या शेख हलक घर बादशाह उस मुंगले बादशाह ओ इसे औलक ची माल राशु कदे इस्लाम चली वही कर दुम्र दरोग जनो बेईमान पदिलस काला द पाकिस्तान पर तारीख के नहीं रहता दुम्र दरोग जन इस्लाम जुबां पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों अबलश पैतास तकरीर और असेंबली में वाली माता का जका में माता का शरीयत बिल और तपरो तो ने मंजूर हो मालूमी गिदा शरीयत बिल द इजाद हो कनो शरीयत बिल द इजाद हो द इजाद नो ची सिमली दी माता का और आगे शरीयत बिल नो मंजूर करे नो मुल टोल स्टा पलास के देखन उस बस्ता ईमानु गुरु चिति मंजूर है नहीं मंजूर मां दे खबर पोए गई खुदा खबर का पोए गई मामा पता न लगी अजीजान काजी अबू यूसुफ ता बादशाह हुई हलक तो जामातु फी नहार रमजान दरोजे पम्याश के में बीबी सर हम बिस्तरी उकड़ा गर्क अगर तो वही अलाइका अंतसूमा शहरैन मुतताबिऐन दो म्याश्ते बपरला पसे रोजीनी से अलाइक आमन्ना व सद्दक़ना लाड़ आनूर काजियान वर्तवई ना खतीबान वर्तवई फकद अख्तात या शेख फी हाज़िल मसअला खतानश में मामा पदे कफारा के खो तरतीब दे अवल तहरीर दर कबे दे ब्या दो म्याश्ते रोजी दी ब्या इताम सित्तीन मिस्कीना दे नुता मरया जादोलो न वेलो दे मंज न दे फितवा वर्का
قاضي ابو یوسف ورته وی چې ما ټیک فتوا ورکا اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه ور سره دي که اوس مې ورته ویل چې علیک تحریر رقبه مریا آزاد کا نو په دې ټوله روزه کې یو روزم نه نیواره ورځ به یو مریا آزادول چې څه خوخه وابه نه بادشاہ له د فتوا ورکا چې دملا ډوکه مات شي چې دې په اسلام کې بیا داسې ونی کی مالدار له د فتوا ورکا مونږ د سیم کړی دي مالدار خزل طلاق ور کړی دی 3 طلاقه یو دوا درې غریب 3 طلاق ور کی بیړه تبادا حلاله بکئی حلاله پیجنه بل سړی ته نکاح کیږي او بیا طلاق کوي او لوی لانجه مالدار راغه جی کار دې شي بس ها نه خدای به خیر بل دا سے دایره چولې وې د دې زینوم دې دارالحرب وای دارالحرب خزه دلته ودرولې دا او هغه ته ویلې دي چې خدای ته کنځلې وکړه اي مرتدا کړی دا چې اي مرتدا کړی دا بیا د کرخې لره رئیس دی نو ملحق شو په دارالحرب پورې بیا رئیس دی او کلمه په ویلي مسلمانه کړی دا او بیا بیګاله ورته نکاح تړلې او دا د علماونو تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتدا شي ملحق په دارالحرب پورې شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هله ورته دلته جوړه کړ دلته مونږه وکیدا یو سړی ما تراغه وی جی इनको की माता वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तिरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मलबत्ता था कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठे गुंदी रोगना तेज नहीं बोलता ना हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओड़ो के वड़ी वागगी का ना आ रोगना मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है ये और जिलाड़ो को बल और बिया रोगना है यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते कि 1 2 3 नोर तत्सोई वही चे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु कह नहीं किसी नु कह नहीं ते कल तू जरा वत आमी ते अलवा भी जरा ना ले आमी ना बच्चे नु शौक है कल वत आमी सबा ची ब्याह आ गए वर्तवई ची बेगाल वर्ष खजे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्तवई ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल अकड़े और सता कबूल कर वे निकाह बूशी और बस नूर चाहते हुए गग मकावा वाफ्ता की और जलनिम दासे जराजा मुंगा मुगल्लज़ हत्ता तन के हज़ाव जन गैरा मसलक हनफी मुंग दननबई परोगनो और दालवाई पदुम रगंदे अलवा बांधे मसलक हनफी और ईमानु न परी तासो ख्याल रहा ओस कुरान उगोरे दा बुजुर्गान कोईगी चे द गरीब ओ द सरमायादार अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा दा वली वेले शी वली زکه چې پیغمبر التا زړه کې خیال داو چې دا مالدار خلق راغلي دي ګوره که مسلمانان عبد الله ابن ام مکتوم روندو تپوس لراغه نو طبیعت قدرې کې خم تراغه نو عبس و تولى ور ترا ماما پارام کې نه خدای دې رحم کوي او وګورئ د قیامت پورځه
خو بګورئ د قیامت په ورځ چې لوی لوی ډلې به د چا جهنم ته روانې وي. عالم بزرگ اولیاء الله دا تاسو مخکې په دې خاورو لاندې چې پروت دی زما په کلونو ور سره تعلق او واسطه پاتې شوې ده په کلونو په زندګۍ کې بادشاہانو تم چریټیټه خبره نه وکړي دا زی چې د دې خاورم قدر کوم او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دینه خدوی به ماته بلخ کار نشي د دې لوی وجه دا وا چې بادشاہان به هم د گریوان نه نیو او چری ورته ټیټه خبره نه وکړي. تاسو خیال راغی دا جرأت بزان کې پیدا کوي. افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد داده چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي. یو حق ستاسو دوا پکار ده د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت ته چې په سلويخ کاله د پاکستان کې ما سلويخ منټم د پاکستان حکومت نه لمنلې نه منبر منم نه صدر منم نه لال کورتای منم. دا کو سړب منبران دې سملو چې وګورئ ورشي څوک بغړي چرای او څوک بناستي هغه ورځ یو ناسو سیګریټ مونږ خو پسان پویم نشو بس لړې ملتام 50 لک روپۍ والے وي ستاسو خېټه د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها قیامت پرز بستا سخېټي چرګان بار را غورځي. हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और घर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. ما ته خو د خاور تولی دیوانی او ستا په کور کې د جنریټر لګیدلی په ما د لوډ شیډینګي لس غنټې درا باندې بجلی باندې او د خان په کور کې د جنریټر لګیدلی ولې ته د کمې مور زوی ولا چې ټیکا د کوم په کوړای دی کېدم او وخت د سپوتا وای که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه کې من کړ او د دوی غوخه مې پسپو نه خوړې نو زبر سړی زوی نه سپو ته به غوخه 2 کروڑه به مرداروم اعلی به 8 کروڑه د سړی ځامن کی کینی والله کې د سړی ځامن کوي او به کوي. د تناسخ مسله ده صاحب د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که خسړی په بل خسړی کې نه وځي او که خراب سړی په سپی کې نه وځي. زمونږ روحونه چې وځي صاحب کله په سپی کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې نه کله په خنزیر کې نه وځي. په مونږ هغه تندر نازل دا زمونږ د لاس خدایم پرې خیر رسولم پرې خیر خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاور غوندې پراتی د خاور بادشاہي څه شي بادشاہان سي خانان او نوابان سي وای د یار در په هزار درمان ورنکمان آشنایی بدی په این و آن ورنکمان کيو ظلم دي زلف پلاس کې وزي یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما کيو ظلم لاستا پبو صبرشي دانیامت بد جنت په خوان ورنکما سو نوینم ستاسترګي کا خدای کاندي عزرائیل لبتر هغه ځان ورنکما معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی زبچاله رخپل دین ایمان ورنکما پر رحمان داستا د شوندو جام حرام دی سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما
د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت ثوبان نو کوي ثوبان عاشق دے د جناب محمد رسول الله ټول ورځ جناب رسول الله ونلید نو په جړای ورسته رک ما خامي چې ولید نو بیایم جړل ورته وې ثوبان اوس خو دې ولیدم د الله بندانو اوس ولې جاړې ورته یا رسول الله په قیامت کې کزه جنت تلاړ ما نو تب چرته په جنت کې په لوی عمر تبو کې ناشته یا رسول الله دا سي جنت بز څکم چې چرته په کې تا نوینم جنت خبر استاد لیدو کا قرآن راغه من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبر ثوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې دا شي زما عزیزان عشق یو درد دے چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لس ورځې شوي لس ورځې روټای نه وپړ ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی چې ټول ورځ مې تمنا دا وی چې سترګو مې ستا چهره انور تا کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې والله کنه مې د روټای پرواز تا او نه د لوګي او نه د تند او نه د ناشته او نه د ملاسته شوق مې دادې چې سترګو مې تا تا کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې ابو هريره بلال اے بلال سامل کې د خدای بنده چې کله ز جنت تلار شم نو استاد پڼو کشار مان مخکم په جنت کې رواني تا شاک مونږ دغه یو سړی روټای به ورته تیار را درې ورځې په روټای بند شو د امتحان د پاره درې ورځې چې بند شو نو لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال روټای يهودي سلو روټای ورکړي دا غسته ورته غپا د یو روټای ورواچول چې هغه غوړ بل بیا غپیا بل ورواچول چې هغه غوړ بیا غپیا سلور والا روټای ورواچول بیا سپی غپل ورته کور دی وران شغه مالک دې درې سلور روټای راکړي وادي وا خوړی نو اوس ولې غاته اسپی ورته کور ستا وران شه چې روټای مالک در کول نو دغه عبادت تی کولو او چې امتحان د پاره در باندې درې ورځې روټای بند شنو رالي د خدای دشمن په کوڅه کې سوال وکړو زه د يهودي سپېما کله لوګي مرشم په دې دروازه کې والله کبلې دروازې تلاش نن د سود د زکات پیسې د سود فکس ډیپازټ او سیوینګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتی کی 7.5% سود چې کوم لګي اغه نه 2.5% حکومت کټ کی زکات نامه پې کې پیمان وای چې خریله بنارسه ور په سر کې نو خرانه وی کیږي غول چې په سوچا پلیټ کې واچ الواتی جوړیږي نو په سود چې د زکات نامه کې دي دا حلاليږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږلا په سیاسي رشوت کې راکړلې کیږي ا د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼا کو سټکوري کا ټولي دوی واله چا غریب لا نه ورنه کړه انا عزیزا والله العظیم ز چې په خبرت پوي او ما دې خپل خدای ته څه ویلي دي
نو چې ماخام مې ویلي سهار کار کړو چې سهار ویلي ماخام په سلويخ کال کې مې سر نه دې ټیټ کړې د دې غدارانو او د دې بېمانانو او د دې اسلام د دشمنانو د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وزایلال زب دوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی نه که دا ایمان تاسو کې نه والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کې کنو دا درد بزړه کې پیدا کې چې یا الله ترغب پارام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړي ترغب منم نه نن اخبارونه تاسو هر ورځ ګورئ نظام دل تبادل شو دا خلق دی اول به یو ته ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خپه نشئ زما دا ګیره راشي کله کوي نو که بیا ګیره پسې بد وای مانو بیا نو ګیره والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولار دی هغه سي د خپل چنګ نیولې خلا بند که خلا دې د مرګ په ناره ټپه شنو هغه سره خبرې کوي تا خپل چنګ نیولې څه چل دی لاس در کی دا سملا سو لاس در کی السلام علیکم څنګه یې خې جوړې دسنه غریب سره لاس در کی السلام علیکم جوړې طبيعت خلک معتبر لاته جوړې تکړه خې جوړې مونږ جواب تاسو خې دا زینم ستړي شي په داسې کې وازم نیولې هغه سره څه دي دا پیسې تلری کده غلو ډېرې ده کنه ده ها د غلو ډېرې نه په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه کبوت سلزله د سرو شي انسان نه ده د سرو زرو بوت ته څوک انسان وای انسانیت په دولت نه ده انسانیت چې ده اپ انسانیت دا فقیران چې دي سره دولت نه دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوری چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وا اجي صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناس دي انسانیت پکې څومره شان څو مقام څو نو انسانیت په دولت نه ده انسانیت خدا سره پر رابطه او په تعلق کې ده خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت پدې نو زما عزیزانو قرآن او حدیث تراجیح ہے د نیکانو بزرگانو اولیاء او هم نشینی اختیار کړي دعاګانې تیالي خپل نیکان شي هغه زمون جمعه ته تبلیغ والا راغلی هغه اعلان کو چارونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث په بیانې خلکو کېړې واغسته روان زرا پاسه ده مالو درې گئی بند کړي دروازه چې څوک بار پرې نه دي ا طالب منډه کا دروازه بند ته باندې کو کونټای ته ملاس مالاغه یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډېر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوزه کړو د قادیانی لې په دې پوزه یو ډغر اور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریاته ول به ډغر تنه سمې چې دا پوزه په ماته کې ویل خو په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریاته کونټای ته ملاس ملکین کې نه دل خبر اور اعلان شو چې کې نه د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کی چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اوریدو ته وزګار نه ٹھیک شو اعلان شو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کیږي
یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وې زوزګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار نه. ما په خبرو پوهیږم